پاکستان کې د لادرکه کسانو د معلومولو کمیشن وایي چې سخکال ورسره د جنوري د میاشتې نیولې تر جون میاشتې پورې د نورو 532 کسانو د لادرکه مقدمې درج شوې دي. پړان ورځپاڼه کې خور شوې د کمیشن په ریپورت کې ویل شوي چې پاکستان کې سخکال تر ټولو زیات کسان د مارچ په میاشت کې لادرکه کړي شوي دي چې شمیره 140 کمیشن په خپل شمیرو کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې د 1 فروری کې دا یو کم سل او اپریل کې د 1 لادرکه کسانو مقدمې درج کړل شوې دي. همدغه شان ریپورت کې راغلی چې کمیشن سره د مای په میاشت کې د 2 کسانو او د جون میاشت کې د یو کم 10 کسانو د لادرکه نوې پی درج شوې دي. ریپورت کې ویل شوی چې سخکال د جون په میاشت کې یو کم 80 لادرکه کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د ریپورت لمخې د لادرکه کسانو د معلومولو کمیشن سره ټولې 9240 د لادرکو پی درج شوي دي او په دې کمیشن تر اوسه 440 پی فیصله کړې دي. ریپورت وايي چې اوس هم د 2203 بېدرکه کسانو په قضیو کار روان دي. د بېدرکه بلوچستانو د لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز 13 میاشت دعوه کړې وه چې بلوچستان کې په روان کال کې هم 15 کسان په جبري توګه بېدرکه شوي او مقدمه هم تر اوسه نه دي درج شوي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تنظیم او پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه کوي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې په زرګونو کسان له کلونو راهیسې په جبري توګه بېدرکه دي. دوی تور پورې کوي چې دا کسان د پاکستان امنیتي ادارو وړي دي او په پټو بندیخانو کې ساتلي دي، خو د پاکستان امنیتي ادارو دا تورونه بیا رد کړي دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر 13 هفته میډیا سره خبرو کې ویلي وو چې اوس هم د بشري حقوقو له ادارو ملګرو ملتونو او امنسټي انټرنیشنل غوښتنه کوي چې د پاکستان په حکومت باید فشار واچوي چې بېدرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي. هغه وایي چې بلوچ ځوانان له کلونو راهیسې روږ دي او کورنۍ له مرګ او ژوند نه خبر نه دي. آلب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.